زمون په معاشره کې یوه بیماري عامه شوې ده او هغه بیماري دا ده چې کله د دو مسلمانانو په خپل منځ کې په څه خبره اختلاف راشي نو دا اختلاف دومره ترقي وکړي چې د یو بل سره حسد او د یو بل سره کینه بغض دا بیا په عمر باندې د یو بل سره ساتي بیا د یو بل سره ناسته پاسته د یو بل سره لین دین دا هر قسمه تعلقات دا ختم شي کله کله به کې داسې وشي چې د یو مسلمان ورور ته څه نقصان ورسي الله تعالی په هغه باندې څه مصیبت راولي یا د هغه کاروبار متاثر کړي یعنې څه مصیبت او څه غم په هغه راشي نو بل مسلمان ورور د ده په دې غم باندې د ده په دې نقصان باندې د ده په دې مصیبت باندې د خوشحالۍ اظهار کوي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې عمل نه مونږ خبردار کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تظهر الشماتة تاسو د بل مسلمان ورور په دې نقصان باندې د خوشحالۍ اظهار مه کوئ که چېرته تاسو په دې مسلمان ورور باندې د خوشحالۍ اظهار وکړو نو فیعافیه الله نو الله تعالی به هغه د دې مصیبت نه بوله نجات ورکړي ویبتلیک الله تعالی به تا په دې مصیبت کې او تا په دې نقصان کې مبتلا کړي لہذا په کوم مسلمان ورور باندې که چېرته الله تعالی مصیبت راوستو غم یې پرې راوستو نو د ده په دې مصیبت باندې د ده په دې غم باندې د خوشحالۍ اظهار دا موږ له نه دي پکار چې ته په مسلمان ورور باندې په غم کې په نقصان کې د خوشحالۍ اظهار وکړي دا قسمه بیماري دا په معاشره کې انتهایی عامه ده پکار ده چې د دې قسمه بیمارۍ نه موږ ځان وساتو